رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة مسلكا ومذهبا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. من تشد من تنشد ما تجانشدی تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری. درود شریف. اللهم صل وسلم كما تحب وترضى. زمایزانو ننچی جون 2025 مندلتا جامع مسجد بیت المعمور کراچی کی د جمعې د اجتماع په نسبت راجمعي کم بیان چې ستاسو وړاندې را روان ده هغه دې موضوع ده چې د قرباني فلسفه حکمت څه ده او د عشق ابراهیمی په موضوع ده. قرآن کریم کې الله فرمایي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. مشرکین مکه چې کومو د اسلام نمخ کی دوی بخبل د شرک په طریقه باندې به حج هم کو قربانی به هم کړو او خان به نهر کړو ا د قربانی ویني بیراوا خسته د خانه کعبه په دیوالو به وروشندلې
د قربانی غوښې به راواخستې خانه کعبه باندې به ارګر داسې راتاو کړي کې به ښودې بیا به چې اوښ یا بل جانور به ذبح کو هغه وینې به په لوښي کې جمع کړي هغه به راوړې په دیوالو به ورشیندلې دلته به د غوښو دیوال ورته جوړ وینې به راتویېدې په دیوالو ارګر به وینه ودرېده اخوا دې خوا نه تله ځکه دلته د غوښو دیوال چې چا به تفوس وکړو چې بیا غرقه شدا ولي ویني ولي خانه کعبه باندې ورغورځوي غوښې ولي خانه کعبه باندې ګرځي چا غریب لی ورکړي چې وي خوري ویل دا ویني الله ترس دا غوښه الله ترس الله دوی مانو خور سره سره بوتان شریکان جوړ کړي چې اسلام راغی بیا هم د دوی دغه طریقه د مشرکین مکه ډایرک جبريل امین راغی دا آیات راو چې محبوبا مشرکین مکه ته وایا چې دا مکړی څکړی دا عشق نه ده عشق بل شی ده لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم محبوب مشرکین مکه وایا چې تاسو د قربانی غوښه د قربانی ویني دا چرتم الا تنرس کنا الله په غوښو باندې څکړي غوښې په خپل اخري کنا غریب له ورکړي وینا مردار وینا دغه داسې ضایع کړی کنا اوس الله ته څه رسي خدای ته څه شی خوښ ده ولكن يناله التقوى منكم خدای تستاسو تقوى خدای تستاسو درد دل خدای تستاسو عشق رسکنا الله استاسو ویني توي ولو استاسو غوخي بن ګوري کنا الله استاسو درد دل تا استاسو عشق د ګوري کنا چې تاسو کې د ابراهيم عليه السلام پشان عشق شتک نشتکنا قربانی حکمت فلسفه ده چې د جانور امرای دی چاله راخ کله چې بسم الله الله اکبر د دې حکمت دا فلسفه چې خدای عزت عاشق یما ما د عشق ثبوت ورکو لکه څنګه چې نن می
د جانور په مړی باندې چاړه کله جانور می قربانی کو خدای زه هر وخت ستا د دل لاره کې قربانی ته زه تیار ستا د دل د سر بلندی لپاره زه خپل سر کټ کولو ته تیار یم د دې دا حکمت د دې قربانی نه به ته عشق زده کړې د دې جانور سر کټ کولو نه به ته د خپل ځان سر کټ کولو عشق طریقه به زده کړې صحابه داسې وکړه حضرت ابراهیم ولی د زوی په مړی باندې چاړه راښکله د چا عشق د الله د الله عشق الله ویل ګوره ابراهیم د بوډاپې حالت کې مې زوی در کو کنه اوس ابراهیم استا عشق ستا ما سره محبت عشق دنیا ته خیمه چې بوډاپې کې مې زوی در کو کنه اوس دغه وخت کې د فلان ټول محبت چې هغه زوی سره وي کنه ابراهیم استا عشق ستا محبت دنیا ته خیمه چې اوبر ابراهیم علیه السلام زما عشق کې زما محبت کې داسې رشتونه یو کنه چې هغه د بوډاپې حالت کې مې زوی ورکو کنه ما دنیا ته ښودله چې د سره د زړه کې د زوی عشق محبت زیات او که زما زیات ما ورته ویل زوی بوځه مې ناله د زوی په مړی چاړه راښکله حضرت ابراهیم بالکل لبیک اللهم لبیک او زما رب زه تیار یم کنه هرا کی تارا طویل چې فلار پرېږده کنه شام ته هجرت وکړه فلار مې هم ستا د محبت د وجې نه پرېښود د فلار محبت مې وغورځاوه د فلار عشق مې وغورځاوه ستا عشق مې راواخیست اوس خدایه تا راته ویل چې د زوی په غاړه مړی باندې چاړه راکاږه هم خدایه زه تیار یم الله دنیا ته وښودل چې د ابراهیم عشق زوی سره نه و فلار سره نه و کنه یو چا سره نه و صرف ما سره و کنه اوس ته ما او تا تعالی فرمایي چې مال دولت درواله یو جانور والا قربانی اکړه اوس دا ما او تا خدای دنیا ته ښیي چې د دې بنده عشق مال سره ده او کما سره تا چې چاړه راښکله تا د دې ثبوت ورکو چې خدایه زه په مال عاشق نه یم زر په تا عاشق ګوره بیا الله فرمایي چې ته وګوره دشت سارا تلاش دومره وړوکی غوندې خرګوش به ته وګورې ته به کوشش وکړې چې دا خرګوش رانیسمه ستړی به شي خرګوش به قابو نه کړې سارا تلاشه وړه غوندې ګیدړه به وګورې تېنه منډې به کړې چې دا ګیدړه مې ونه خوري که نه اوس
دا کم جانور چې خدای مونږ ته تابعدار جوړ کړی دی اوخ نه د شیر نه کم ده نه د خرگوش نه کم ده نه د ګیدړې نه کم ده نه د چرمخ نه کم ده د دغه وحشي جانورو نه میخې کمې دي نه اوښان کم دي نه غواوې کمې دي که یو اوښ خپله مستي کې راشي دا ټوله علاقه بې قابو نه کړي اوس الله وایي دا چا درته قابو کړي دي لوی اوښ وي 8-10 ساله ماشوم ته دغه مهار لاس کې ورکړه 8-10 ساله ماشوم به روان وي دا غټ اوښ به پسې روان وي سرکشي نه کړي تختی نه که دا اوښ اراده وکړي او خوله کلاو کړي دا د ماشوم سر به ټول په خوله کې راشي اخوا به وګرځي دا د اوښ د غوایانو ګډانو چیلو زړونو کې چا چولې دي هلوی ما چولې ما پکې دا خبره چولې ده چې تاسو به زما د دې بندګانو تابعدار یې تاسو مې د دې بندګانو د نفع د فائدې لپاره پیدا کړی کنه قرآن کریم فرمای كذلك سخرها لكم دغه شان می الله وای دا اوخان لیکنو جانور دی ستاسو قابو کې می در کړی دی کنه ستاسو تابعدار می جوړ کړی دی د څلفارا لتکبروا الله لتكبروا الله على ما هداكم تدې لپاره چې د ذبح نهر وخت کې تاسو د خپل رب بڑای بیان کړئ د اوخ نهر کولو نور جانورو د ذبح وخت کې دا وایي چې بسم الله الله اکبر د خدای استا په نوم شروع کوم کنه چرته زورو کوي غوندې کاټون او چرته دغه لوی اوخ چرته دا لوی سرکش غوی خدای دا خوستا مهربان دا تا زما د لاس کې راکړو زما قابو کې دې راکړې دي کنه کہاں مئی اور کہاں نگہتی گل نسیم صبح تیری مہربانی چرتز ما داس خاپوزا او چرت د دی گلونو بوئی او د صبح صادق بادا او نسیم دا خستا مہربانی وچدا د گلونو بوئی دی زما دی پوزی ترا ارساو کنا کہاں مئی اور کہاں نگاتی گل نسیم صبح تیری مہربانی اور ربا چرتزا او چرت دالوی اخوان دالوی غوایان گڑان چیلیان خدایا دا خود تازم آلاس کی راکو کنا راوی غرزو مغوی اچھاڑا پا مری ورکی دما ٹکڑے ٹکڑے اکرم بیام نران تختن سرکش کڑکن
كذلك سخرها لكم دغشان میں اللہ ودا جانور ستاسو قابو کی درکو ستاسو تابدار میں جوڑ کو کنک دت سلفار لتکبر اللہ چه دا زبی وقت کی اللہ وی زمان بڑائی زمانم ورباندی والی چه بسم اللہ اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام چه دا اسماعیل دا زبی وقت کی چارا یراخ کلا بسم اللہ اللہ اکبر دا خدای دا عشق ثبوت یورکو دا زوی دا قربانی لفارهم تیار شو اس دا چه دا جانور پا مری باندی چارا راکایے دا دی مطلب دا چه خدای ازستا عاشق یمکنه کداسی موقع رالا دا دن دا خدمت موقف لاس رالا وقت راغی نو خدای بیاز اخبل سر کٹ کولو لرم تیار یم ترک مالو ترک جانو ترک سر ترک مالو ترک جانو ترک سر در طریق عشق اول منزل است منیرم فرمائی چه دا عشق لارا کی تا اول قدم دے نو دا مال نبهم تیر شے مال با قربان کرے بل جسم بهم قربان کرے سر بهم قربان کرے اس دا دی تفوز دا رحمان بابا نا اکڑکنا چه دا یار پمین سر و مال شندما چه دا یار پمین سر و مال شندما خلق وعرزا عبد الرحمن یا دا یار دا محبت لفار عشقی مالهم شندما سرهم شندما کنه دا دا عشق ثبوت استا سر مال دولت دیر وی بیام دا مساجد و ائمه کرام تنگوی یو امام لورش دا خپل محلی پا امام باندې خستا تسلی نہیں دا محلی خپل مسجد امام خستا دشمن وی پینزه وقت منز پسی کڑے بیام د خپلی محلی امام تدا سگوری چی گویا ستانیا چرتا کنڈ شوی دا و دا محلی امام ستا دا کنڈ نیا سر نکاح تڑلی دا محلی امام خود دا خپلی نیا میرا گرنی بل جماعت امام تلاش جی مولی صاحب پما قربانی کی کہ نہ کی امام در توائی سشتا در سے جی بالکل فقرزو کی دا سی غرق بیماریاں خودان ترا تفرات تھی سراسر نشت شریعت خو ظاہر تا گوری استا خبری اقرار تا گوری اگا امام در توائی نو چی پا قرضو کی غرقی صدر سرنشت پتا نکی بس
اوس امام خو ستاد دې ظاهري بیان ته او قتل فتوا درکړه نو خو د امام څه ګناه نه ده ته خوشاله چې بس ځان مې د قرباني نه خلاص کو فلان مفتی صاحب فتوا راکړه دی مفتی صاحب خو ته فتوا درکړه چې نه در باندې کی خو بیا میدان حشر کیا د مفتیانو مفتی میدان حشر کیا قاضی القضات د قاضیانو قاضی آغا ذات انه علیم بذات الصدور د مولا صاحب د مفتی صاحب نه خودی مال پټ کو کنه مال خدر سر ډیرو کنه میدان حشر چې الله درا وګرځوي کنه چې مال در سر ډیرو مال ما در کړو قربان می دروانه واجب کړی وکنه اغه مولا ته دیوم دروغ ویلو قربان دی ولې کړی نه وکنه میدان حشر کې به بیا تک کړت وکړي ها ککړت دی حکم میدان حشر کې نو التب فدا سے ډنډه باندې پرتر نه وباس پارسا چې خدای قاضي شفیع بپاک نبی وی فارسا چې خدای قاضي شفیع بپاک نبی وی تب بیا حل تکیف دے جب چلن انکڑے مانا چه څوک ته پوسو کړي چې په ما چې قرباني کیږي کنه کی په ما کیږي کنه کی په ما کیږي کنه کی دا وړو کې اختر نه والا ترلوی اختر تاسو د طالبان چې صرف امیر یا صرفو کتاب ارشاد و سر گردان کړکنه چې ضربه ضربه ضربو ضربه ضربتا ضرب نه ضربتا ضرب تاسو بس دا گردان کړئ په ما کیږي په ما نه کی په ما کیږي په ما نه کی په ما کیږي په ما نه کی 400 اتمانزو کی زما استاد د شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا فخر الاسلام صاحب مناسبت وای زما یو مقتدی ده نو هغه چې جمعه تراشي نیت تړي وای نیت نو کو څلو رکعات منځ دله د اخلاص نیت نو څلو رکعات نیت نو څلو رکعات نیت نو مخکلو دي 15-20 منټه د پدې تیر ویل بل سړی ورته ویل کور دی وران شکور دی د مردین جمعه شنه بتای نه بستانیت اتړلی خوځ غوګو تلاش ودلتی اتړه خپل سمو نوستا به غر کشه چې د وړو کې اختر نواله لوی اختر پوری تډول پڅنګ کې په جماعتونو په امامانو ګرځي پما کیږي پما نکی پما کیږي پما نکی پما کیږي پما نکیږي مانا چې څوک تفوسو کوي چې په ما کېږي چې په ما نه کېږي څوم پارچا باندې کېږي که مالدار یم در باندې کېږي که غریب یم در باندې کېږي که یو روپۍ در سره نه وي لیکن ستا بړه کې عشق وي د عشق ماده در پکې وي چې عاشق یې کړی نه وي چې عاشقی کړی نه وي هغه هندو د ایمان کله تیروي نه کله عشق ماده دې پړ کې نه وي بیا ته هندو کافر یې پتا قربان نه کی کمال تمرا در سره یم کنه او کله عشق ماده دې پړ کې وي لکه د ابراهیم پړ کې چې د عشق ماده وا د زوی په مریم چاراخ کله بیا کمال در سره نه چانه قرض والا قربانی وکړه کنه د عشق ثبوت ورکړه کنه بیا په ایمان یې وای د زوی وعده دې ده
یوه روپۍ در سره نشته ته وایې چې ښځې واده به داسې ساده وکړو چای به ورکړو بسکټ به پیسې راځي ښځه درته وایي واده اوس ساده کړي دا زمان یاسمین زوی د ډېرو په دسترخوان هم خوړلی یم که دې بیا کړت وکړو خاوند په دې ډنډه به پړک درنه وباسمه دا کومو خلکو په دسترخوان مې خوړلې ده دا ښځې به څه وایي وایي مخ مې تور شو دا خلک به څه وایي دا خلک به څه وایي دا یو بې غیرتي چېرته ونه ویل چې خدای به څه وایي رسول به څه وایي ته وایه بس ښځې صحیح ده څټ ورته وګوره لکه بېکاره ښځې صحیح ده نو ښځې څه وکړو ښځې اوس ته مشوره راکړه د هېڅ یې وګڼه چې واکې وي د ښځې په لاس د ښځې ته سړی ولې ویل دی پکار چې لګام یې د ښځې په لاس کې وي سړی نه د هغه بې خیرته ده هسې وایه چې سړي دې د سنانو که یې ایښې په دستار کې قرقرید ښه نو ښځې اوس ته مشوره کړه لاړ شه 2 لکه د پلاني نه قرض راواله 2 لکه د پلاني نه راواله 3 لکه پلاني نه راواله 3 لکه پلاني نه دومره کارټونه هم چاپ کړ کارټونه هم تقسیم کړه شادیحال بک کړه شادیحال کې روټۍ ورکړه وایي ښځې خو شادیحال خو ځانله 15 لکه کم سي ور یې که نو دا خلک به څه وایي خلق به څه وایي د زوی واده ته 10 لکه قرض راغلی مکان جوړولو ته 30 لک قرض پیدا کولی شي د لور واده ته قرض پیدا کولی شي کاروبار له قرض پیدا کولی شي په لګونو او رغندې چیلۍ یا ګډ یا حصې ته چېرته 15,000 6,000 ته نشې پیدا کولی ملا دې ماته ده تو بې غیرته که نه تو تبلدینه د باګړو تله داسې کس ته زه د باګړو تله وایم که نه لتکبروا الله د دې لپاره مې دا جانور ستاسو قابو کې درکړو چې تاسو د ذبح وخت کې زمانم والئ الله وایي د لوی اختر په ورځ زه په بل یو عمل نه خوشحالېږم د مسلمان په دې عمل ډېر خوشحاله کېږم چې مسلمان جانور راغورځوي او په مرۍ چاړه راکاږي چې بسم الله الله اکبر فرشتو ته وایم چې فرشتو ورته ګورئ دا مسلمان زما په عشق کې دومره رښتونی ده د زما د عشق ثبوت ورکوي زما نوم یې واخیست که نه ګوره دا مسلمان دا یقین ده چې زما نه بل لوی ذات نشته د دې مسلمان دل دماغ کې زه یمه بل څوک نشته که نه ما سوا له یاره هر چې د رحمان ما سوا له یاره هر چې د رحمان واړه کفر ده په دین د عاشقان وبشر المحسنین محبوبه څوک چې قرباني کړي هغه نیک ده دغه نیک ته خوش خبرې واوروه چې د الله دیدار بس تا په نصیب شي جنت به خدای درکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین